السلام علیکم ملګرو د محمد عامر فینز د پاره غټه خوشخبری ده چې محمد عامر ویلي چې زه د پاکستان کرکټ ټیم د پاره یو ځل بیا تیار یم زه خپل سرویسز پاکستان کرکټ ټیم لور کول شم خو کچري د پاکستان کرکټ ټیم مال ضرورت وي زه د پاکستان کرکټ ټیم د پاره خپل ریټایرمنټ واپس اخیستې شم جی بل د محمد عامر حواله سره محمد حفیظ ویلي دی پاغه باندې به هم په دی ویډیو کې ډسکشن کوو بل د بابر اعظم حواله سره د اپډیټ سره غلي چې د بابر اعظم کپتانۍ له خطر ده او نوې سو کپتان جوړیدل منیجمنت چې کوم دی نو کم یو کلاړي کپتان جوړیدل غواړي پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ ټول نه پهله خو د محمد عامر حواله سره خبر شریک کوم ځکه ډیر خلک محمد عامر واپس پاکستان کرکټ ټیم کې غواړي خو داغه حواله سره محمد حفیظ هم یو غټه خبره کړې ده ټول نه پهله خو محمد عامر خپل ویډیو داغه کچری تاسو څومره هم سوشل میډیا هینډلز دی هغه تاسو وګورئ نو باغې کې محمد عامر ویډیو هم پراتري چې هغه پکې خصفه الفاظو کې ویلي دي چې خپل ریټایرمنټ واپس اچته شم خو کچری د پاکستان کرکټ ټیم مال ضرورت وي او زه مطلب ما بیا په ټیم کې شاملای نو خپل سرویسز پاکستان کرکټ ټیم لا ورکول شم جی دا محمد عامر خو کولیم ویډیو هم جوړ کړی ټویټ سي هم کړی دي خو بل طرف ته محمد حفیظ ویلي دي چې مونږه مطلب پاکستان کرکټ ټیم پاکستان کرکټ بورډ یا پاکستان کرکټ بورډ چې څومره هم منیجمنت سټاف ته نو هغه له وسه ضرورت جوړیږي چې محمد عامر دوباره چانس ورکړي یو ځل چانس ورکوس دوباره چانس ورکړي مطلب وای دا سې کس لا چانس نه دی ورکول په کار څوک چې د ملک سوداو کې او په انټرنیشنل سطح د ملک بدنامیو کې په انټرنیشنل سطح باندې کرپشنو کې د محمد عامر د 2009 کرپشن یادې د محمد عامر نو محمد حفیظ نه د اشتله خو اشاره هم دغه طرف لده جی چې یعنی داسې کې لړل چانس نه دی ورکول پکار چې هغه یو ځل د ملک بدنامي کړی وي په انټرنیشنل سطح باندې هغه فکسینګ کړی وي نو یغله دوباره چانس نه دی ورکول پکار دا جی بس ما محمد عامر یادې بل خو کارن داسې سو کلاړي نشته چې هغه د چانس اهل دی خو بل طرف لکه تاسو وګورئ اوس پراشو د بابر اعظم کپتانۍ حواله سره به خبرو کو چې بابر اعظم کپتانۍ له هم خطر ده شاهد افریدي او عاقب جاوید چې کوم د لاهور کلندر کوچ ته ایدا غواړي چې راتلونکو سچ دا کم ورلد کپ ته دی ورلد کپ د پاره د پاکستان کرکټ ټیم چې کم کپتان دی هغه د شاهین افریدي شي او بابر اعظم د کپتانۍ نه ختم کړل شي دا شاهد افریدي غواړي د شاهد افریدي زوم د شاهین افریدي او عاقب جاوید چې کم دی د لاهور کلندر کوچ ته او شاهین افریدي د لاهور کلندر کیپټن هم د نو په دی وجه باندې غواړي چې شاهین افریدي د پاکستان کرکټ ټیم کیپټن شي خو دې ځکه د ما یو خبره یار ساتي چې دا اوس داسي نرم ټیم د کنه لکه ورلد کپ راجوخته دغه 13 ورځې دي د ټیم کې کشري بابر اعظم د کپتانۍ نه لري کوي نو په ټیم کې داسې کلاړیان چې دغه بابر اعظم خو مطلب ګروپ ټیم کې به ګروپ بندي شروع شي څنګه چې مخکې په ټیم کې ګروپ بندي جوړول شاهد افریدي بیل ګروپ او مخکې د پنجاب چې کم مصباح واغه ټایم کې یا محمد حفیظ یا کامران اکمل دی ټول یو بیل ګروپ جوړ کړو نو ټیم به پرفارمنس نه کول شاهد افریدي به کیپټن شنو دغه نورو ګروپ په ور سره پرفارمنس نه کول چې دغه د کس په کیپټن شو نو دی خو به شاهد افریدي بیا مطلب شاهد افریدي سره په ګروپ کې شعیب اختر او عمر ګل ور سره عبدالرزاق ور سره یونس خان ور سره مطلب د خک لاړیانو په ټیم په دې کې لاړیانو راټول خو هغه طرف لیدا نو وستل شاهد افریدي کیپټن شي یا یونس خان کیپټن شي یونس خان کپتانۍ کې هغه څومره مطلب لانجې کړي باقاعده یو بل نه اهدا شته چې موږ به دا کې لاړی د کپتانۍ نه لري کو د دې ویډیوګانو سم په انټرنیټ پر تیر چې دا غین کشافات کامران اکمل په خپل کړی دي سید اجمل په خپل کړی سید اجمل ویلي چې چون کې زه خو په ګروپ کې شامل نو ما خو دغه یو ګروپ بندي شي و د یونس خان خلاف غټ سازش چلی دی جی نو یونس خان سو خو پښتون شاهد افریدي سو کو پښتون عمر ګل ور سره عبدالرزاق ور سره شعیب اختر ور سره نو مطلب دا په ټیم کې دا لانجې راځي خو چې کم د بابر اعظم سینا شروع شوی و بابر اعظم چې کم ایرا شروع شي ونه د کې دا ګروپ بندي نه و دا ټولو په یو بل باندې غیرت کول خو اوس شاهین افریدي چې کم دی ډیر خلک غواړي چې شاهین افریدي ډیر سچ دا کم سپورټران دی غواړي چې شاهین افریدي کیپټن شي ځکه بابر اعظم از کیپټن کامیاب کیپټن نه دی مطلب داغه په کپتانۍ کې موږ سیمی فائنل او رسېدو سیمی فائنل مدوا بایلې یو مو د ورلد کپ فائنل بایلو یو مو ایشیا کپ فائنل بایلو یو اوس د سیمی فائنل کې د ایشیا کپ نه بهر شنو په دی وجه باندې بل انضمام الحق او محمد حفیظ چې کم دی هغه هم دا خبره کړې ده چې مطلب د ټایم کې کپتان نه دی چینج کول پکار کچې د ټایم کې کپتان چینج شي نو ټیم حالات خرابې دي شي او ټیم کې ګروپ بندي جوړې دي شي ځکه بابر اعظم سره څه کسان دي چې هغه بل بابر اعظم سپورټ کوي او شاهین افریدي سره څه کسان دي چې بل شاهین افریدي سپورټ کوي نو بیا باغ رنګ پرفارمنس نه کیږي او د ټایم کې بيخي کپتان اړو چینج کول پکار دي نه د ما خدا راي ده څومره ورګریم ویډیو ګوري تاسو وایي چې آیا مطلب د ټایم کې کپتان چینج کول پکار دي کنه نو خپل رائے ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ د محمد عامر حواله سره اپډیټ سو می تاسو سره شریک کبل د کپتانۍ د اپډیټو هغه باندې هم خبرو شو ډیر زیات مننه جی والسلام